السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی واټ از پالیمارفیزم. چې پالیمارفیزم څه ته ویل کیږي نو زموږ ایجنډا څه ده. موږ به کوم ټاپک کلیر کوو. اولنې پالیمارفیزم باره کې به ټول کنسپټ کلیر کوو. دویم نمبر بیا به د دې اگزامپلز کوو پریکټیکل چې تاسو به دې باندې کنسپټ کلیر شي. پالیمارفیزم څه ته ویل کیږي د دې مطلب څه دی. د پالی مین مینی او مارپ مین دا د پامز نه وته دی او د مطلب دی مینینګ د پامز مطلب مینینګ دی. ټیک شو. مطلب تاسو دغه مثال لکه په یو سیس باندې په یو نوم باندې دغه مطلب دغه مینینګ یې مختلف وي. لکه مثال په یو فنکشن دی مختلف کلاسز دي او په هغه کې په یو نوم باندې یو فنکشن دی نو فنکشن یو دی په یو نوم باندې خو دغه مینینګ بدل دي. په هر کلاس کې دغه مینینګ سره هغه جدا دي. اوس راځي مخکې راځي تاسو به دې باندې موس خپو شئ. when you have commonly named method across classes or subclasses کله چې تاسو سره یو میتھډ وي یو فنکشن وي په ټول کلاسز کې هغه یو کلاسز وي که سب کلاسز وي په ټول کې په یو نوم باندې یو میتھډ وي. ټیک شو. this is polymorphic as same interface with different implementation. نو اوس په دې ټیم کې څه جوړیږي کوم کنسپټ جوړیږي هغه پالیمارفیک کنسپټ جوړیږي. ټیک شو. چې دا غي په ډیفرنٹ انټرفیس باندې په ډیفرنٹ کنټیکست باندې دا غي مینینګ سه هغه مختلف وي. تاسو اوس مخکې ځای کنه ورو تاسو به دې سیس باندې با کلیر شي چې پالیمارفیزم څه ته ویل کیږي. او که تاسو پالیمارفیزم از د کو نو یوازې دا نه چې تاسو پایتان کې د دې کنسپټ کلیر کو که هر لینګویج وي دا پالیمارفیزم کنسپټ پکې دی تاسو به هغه باندې هم کلیر وای. ٹھیک شو. when one thing has many interpretation کله چې مثال یو سیز وی هغه په بدل ځای کې دوباره بیا راغلی. ٹھیک شو. یا په کلاس کې یا په هر ځای کې and all result on run time according to the context. this is polymorphism. او هغه په رن ټایم باندې د هغه مینینګ څه کیږي اتوماتیکلی چینج کیږي نو دې څه ویل کیږي پالیمارفیزم. اوس راځي تاسو لږ یو مثال درکوم. ٹھیک ده. پالیمارفیزم ما خو درته ویلو چې د پالی مین مطلب دی مینی او د مارپ مطلب دی پامز او چې مطلب یې دی مینینګ. ٹھیک شو. د دې د معنی مینینګ دا د مطلب د څه نه چې لکه د دې مینینګ دا دی نه دا معنی مینینګ دا. ٹھیک شو. لکه زم مثال مونږ استعمالو یو درې جملې دي. ٹھیک شو. په انګلیش کې مونږ استعمالو لکه take right turn I am right fight for your right. اوس لکه مثال زویما چې ټیک رائټ ټرن د دې کې چې کوم رائټ استعمال شو د دې مطلب دی چې ته خې طرف ته تاو شه لاره ده. ټیک ته خې طرف ته تاو شه. اوس ګوره ما سره بل جمله ده I am right زه صحیح ما زه کریکټ یم. ټیک شو. لکه مطلب یې داسې راځي. ټیک ده. بل جمله ده I am fight for your right د خپل حق لپاره څه کا فایټ وکړه جګړه وکړه د خپل حق لپاره. نو په دې کې ګوره د رائټ مطلب دی حق په دې کې د رائټ مطلب دی صحیح ما یا کریکټ یم په دې کې د رائټ مطلب دی دای. ټیک شو. اگزامپل تو سره شی. اوس اگزامپل کې زه تاسو کنسپټ کلیر کوم. مثال ما سره دلته یو A کلاس دی. ټیک شو. F1 def F1 دا به ما د سپرنټ کوي print A print B. ٹھیک شو. دا ما سره اگزامپل دا زه ته پریکټیکل کوم. اوس راځي وی اس کوډ ته. ټیک دا. نو وی اس کوډ ته اوس راشه. ما سره ګوره یو کلاس دی. ٹھیک شو. یو کلاس دی په A په نوم باندې دی. ټیک دا. اور دې کې زه په def F1 باندې زه یو میتھډ جوړوم self. ٹھیک شو. او ما د پرنٹ کا دا د چا کلاس وال دی دا د A کلاس وال دی. زه بدلته A پرنٹ کم. ٹھیک ده. زه یو بل کلاس جوړوم B. ٹھیک شو. بل می B کلاس جوړ کو دی کې زم def F1 په نوم باندې سیم د فنکشن زه جوړوم او self. ٹھیک شو. او په دې کې زه پاس کوم ما د پرنٹ کا B دا B کلاس وال دی نو ما د B پرنٹ کی. ٹھیک ده. اوس راشه چې اوس دلته سوی اوس ګوره ما د دوه کلاسز جوړ کړه یو می په A په نوم باندې یو می د B په نوم باندې. زه چې کله یو آبجیکټ جوړوم یو آبجیکټ دی دغه په یو نوم باندې زه آبجیکټ جوړوم نو OBJ
او از ایکوال ټو A1 زه چې کله داسې کوم که نه نو دا د چا ابجیکټ جوړ شو دا څوک وسري فرض کوي د چا د ابجیکټ کې د چا میموري جوړه شوه د A کلاس نو د چې کله ابجیکټ ډاټ F1 کال کوم نو دا فنکشن به کال کېږي نو دې ابجیکټ څه وکړو دې د A کلاس میموري واخیسته. اوس د نیکسټ سلایډ کې اوس راځئ کله زه داسې بیا واخلم په دې نیکسټ سټیپ کې OBJ از ایکوال ټو د B کلاس میموري دلته اوس جوړه کړم نو OBJ ډاټ F1 ته چې بیا دغه کال کوم نو دی به بیا کال کوي B کلاس والا F1 ما ته به پرنټ B کوي. اوس دا OBJ دا اوس د A کلاس ابجیکټ اوس پاتې نه شو اوس دا د B کلاس دی ټیک ده لکه زه درته اوس دې ځای کې دا اګزامپل زه کوم لکه مثال ما سره OBJ is equal to A1 دی ټیک شو او ما دا به ماته څه پرنټ کوي A به راته پرنټ کوي نو دا دغه کومه یس د لاندې کلاس دغه انشاءالله دا به کلیر کو دا ډېر اهم اګزامپل دی ټیک ده دا به انشاءالله اوس کلیر کو په دې پسې اوس ګوره دا ماته پرنټ کو A ماته پرنټ کو ټیک ده دې ماته پرنټ کو A که زه اوس داسې کوم که نه چې OBJ is equal to د B کلاس ابجیکټ زه جوړوم او ما ته په زه وایم چې ما ته OBJ سوري به کیپیټل کې مو لیکو OBJ او ډاټ F1 زه اوس کال کوم نو دا به کوم F1 کال کېږي دا به دغه B والا ما ته به پرنټ کوي B اوس ګورئ ما ته اول کې پرنټ کو A بیا راته پرنټ کو B اوس د دې دا میموري چې اوس بیا څه شوه چینج شوه د بل B فنکشن ته واخلې ټیک شوه نو ګور یو فنکشن دی او مختلف کار یې وکړو امې د A دپاره هم وکړو د B دپاره هم وکړو ټیک ده. اوس راځئ تاسو د بل اګزامپل ته تاسو اوس ښه پوه شئ په دې باندې. نیکسټ سلایډ ته اوس راځئ ګورئ ما سره دا اګزامپل دی په دې کې ګور دا انیملز یو کلاس مې جوړ کړی دی. انیملز مطلب دا دی چې مختلف ځناور دي کیټ هم ځناور دی ډاګ هم ځناور دی که زه ویم چې ډیف ټاک او ځناور دي خبرې وکړي نو کوم یو ځناور اوس پکې کنفیوژن جوړیږي نو ما دلته یو ریز ناٹ امپلیمنټډ ایرر دا د ایکسپشن هینډلینګ ټاپک دی دا د هغې قسم دی خو دا به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به ډیټیل سره وایو خو اوس صرف مې دې ځای کې ذکر راوستو چې دا به ما ته ایرر اټومیټیکلی په خپله پرنټ کوي که کله چې دا فنکشن دغه شو کال شو نو دا ایرر ما ته پرنټ کړه چې یار کم ځناور دغه وکړي غاږ وکړي نو زه ورته وایم چې ما ته ایرر پرنټ کړه او داسې یو کیټ مې ساز کو ډاګ مې ساز کو ټیک ده او دې ځای کې بیا د دې لیسټ آف ابجیکټ مې جوړ کړه ټیک ده چې یو ابجیکټ ته جوړوه یو انټ میتھډ دا کال کوه ابجیکټ جوړوه د کیټ ابجیکټ بیا د ډاګ ابجیکټ بیا د کیټ بیا د ډاګ ټیک شو او ما ته بیا په ترتیب سره په فار لوپ په ذریعه سره یو ابجیکټ څخه دا ما ته پرنټ کړه. نو اوس راځئ چې دا اگزامپل وکړو تاسو ته پریکټیکل دا به زه خیر پیله لرې کوم چې واپس ته بیا سر نه وکړم ټیک ده چې تاسو به پوه شئ. ګوره دلته مونږ څه کوو مونږ په دې مخکې اگزامپل کې ووایي چې پالیمارفزم څه شی دی اوس د بیا وایم one method name can be used in different classes چې یو میتھډ په نوم باندې یو میتھډ وي فنکشن هغه په ډیفرنٹ کلاسز کې استعمالیږي بټ ایچ کلاس give its own behavior او هر یو کلاس نه دی هغه خپل behavior ورکوي د خپل مینینګ ورکوي ټیک ده. same method name different work شارټ کټ ډیفینیشن څه دی سیم میتھډ نیم ډیفرنٹ ورک یا ډیفرنٹ بیهیویر. مثال ما زه یو کلاس جوړوم د کلاس په نوم باندې په انیملز نوم باندې زه یو کلاس جوړوم ټیک شو انیمل ټیک دا انیمل مې جوړ کو او زه به دې کې انټ میتھډ په پاس کما ډیف انټ ټیک شو نو سیل مې پکې پاس کو او دې کې به سره نیم هم پاس کما name ٹھیک شو self dot name is equal to name ٹھیک ده دا مې پاس کو اوس بیا بل فنکشن زه پاس کوم چې د ټالک لپاره def talk self dot name ٹھیک شو دا چې نه زه به دې کې ایرر پاس کوم سوري ها زه دې کې دغه کوم چې ریس کما تھا not implemented error او په دې کې ورته ما دا کړل چې سب کلاس must implemented
سبټریکټ میتھډ یعنی داسې مرته سب سټیټمنټ ولیکو چې بیکاز یا ورته ولیکم چې it is not implemented دا نه امپلیمنٹ کیږي ټیک شو ها زه اوس ولیکم بل کلاس زه جوړوم او د دې به زه انهیریټ کم ټیک ده دا به زه څه کوم دا به زه انهیریټ کوم دا کوډ د ځان سره لیکي زه چې سم لیکم دا د ځان سره څه کوي دا د ځان سره لیکي اوس ګوره زه یو ډاګ په نوم باندې جوړوم ډاګ او دا به څه کوي سیلف ډاټ ټاګ به کوي دی به اوپ کوي مطلب دی غوب ټیک شو زه بل یو کلاس جوړوم د کیټ په نوم باندې دی به ریټرن کوي څه شي میو به ریټرن کوي ټیک شو په دې کې تاسو پرنټ هم لیکلی شئ ما ریټرن ولیکو ریټرن هم تاسو دغه کولی شئ ټیک شو دی به ویلیو ریټرن کوي زه اوس جوړوم دې پسې لیسټ آف ابجیکټس جوړوم د هر یو کلاس لیسټ آف ابجیکټ نو دې کې ګوره انیمل په نوم باندې زه یو ابجیکټ جوړوم په دې کې به ساري کلاس جوړوم په انیملز په نوم باندې او دې کې به راغلي لیسټ آف ابجیکټ دې کې به لیسټ پاس کوي په دې کې زه جوړوم د کیټ ابجیکټ د کیټ دې کې به زه نیم پاس کوم څه نیم به پاس کوم self dot talk ٹھیک شو دا نیم بپاس کم self dot talk دیز کی کسا ور کرلی हाँ دیز کی ور کر دی ریحانہ سونیا موتی ڈاک ٹھیک شو دای ور کر دی زب بپاس کما کیٹ 1 دا نوم بولا ور کم بس سیمپل ٹھیک شو بل بپاس کما ڈاگ والا डी او جی ڈاگ او دیل بزنوم ور کما ډاګ 1 ٹھیک شو ډاګ 1 سوري بګه دغه کې وبندوي ټیک شو سټرینګ کې ډاګ 1 بل می کیټ ساس کو دله می نمبر کو کیټ 2 بل می ساس کو او دله می نمبر کو ډاګ 2 ټیک شو زبوس ګوره د چل بو کوم کنه چې فار انیمل ان انیملز ټیک شو ما ته د لیست نه یو ابجیکټ راچوته و په نمبر او ما دې څه کا پرنٹ کوا او په دې یو ابجیکټ کې خو نیم هم شته کنه animals dot name دا به هم شته ټیک ده او animals dot talk دا به هم شته دا ماته پرنٹ کوا نمبر لکه څنګه تاسو بس کنفیوز کې مثال زه یو ابجیکټ جوړوم او بی جی ټیک شو ابجیکټ ډاټ زه دا پرنٹ کوم ټیک ده دا زه څه کوم سوري دا زه اوس پرنٹ کوم نو ګوره د دې کې خو نوم او څه کې موجود دي کنه زه اوس ګوره ته زه اوس پرنٹ کوم چې ماته نیم هم پرنٹ کا ٹھیک شو او کاما ډاک ته هم پرنٹ کا ټاک دا ماته هم پرنٹ کا دا زه اوس په الحال کمنټ کوم ټیک شو دا زه اوس کله رن کوم نو ماته به د یو ابجیکټ څه کی ماته به نوم هم پرنٹ کی او چې دې څه بیهیویر کې ګوره ډاک دې دې څه کوي اوپ کوي دا ما د پرنٹ کړ کنه دغه شان زه اوس په دې لیست کې پاس کوم ټیک ده په لیست کې اوس ګوره تا د ټول په ترتیب سره څه وکی ټول به د ډیفرنٹ بیهیویر به د دې پرنٹ کی او دغه ګوره کیٹ سیز میو ډاک 1 دې کوي سه اوپ کوي او کیټ 2 دې میو کوي او ډاک 2 دې څه کوي دې اوپ کوي ما د ټول په ترتیب څه کړه ما د پرنٹ کړه اوس ګوره په دې کې ګوره ټاک دا ګوره کلاسز دي کنه او په یو سکی په یو میتر می په یو شان نوم باندې میتر ساس کړه او کار څه کوي مختلف کوي د هر یو ابجیکټ لپاره څه کوي کار مختلف کوي نو دا زمونږ او پالیمورفیزم ټیک شو دا کنسپټ زمونږ کلیر شو او امید دي چې تاسو باندې پوه شوي وزر د اسایمنټ در کومه دا اسایمنټ به تاسو خامخا سالف کوئ ټیک ده اسایمنټ چې تاسو کله سالف کړئ او د دې سولوشن ما د کمنټ سیکشن کې خامخا را سند کوئ زه بیا چې کوم چې اسایمنټ تاسو ټیک کړی دی که غلط کړی دی ټیک شو په کم کوېسچن باندې تاسو نه پوهیږئ ما ته دغه را سند کوئ کوېسچن ٹھیک شو هغه تاسو په کمنټ کې لیکئ زه به ان شاء الله دا غي انسر به تاسو له درکوم او کبل ویډیو په ما جوړوله نو په هغه کې به ان شاء الله په کوېسچن به تاسو پوهه کوم نو تاسو په کمنټ سیکشن کې خامخا کوېسچن را سند کوئ اوس ګور ما سره اسایمنټ دی پالیمورفیزم باره کې نو کوېسچن نمبر 1 وی دا د میتھډ اوور رایډینګ باره کې دغه کوېسچن دی ټیک شو میتھډ اوور رایډینګ نو دا کوېسچن تاسو وکړئ د دې نه تاسو سکرین شاټ وباسئ ټیک شو آسان دي آسان انګلیش کې لیکلي تاسو په پوهیږئ دا یو پیرا تاسو ریډ کړئ ان شاء الله پوهه به ټیک ده دا میتھډ به هم وکړئ
ټیک شو ځکه چې اسایمنټ که تاسو کوئ نو ستاسو کنسپټ به کلیر کیږي تاسو به کانفیډنس راځي ټیک شو وداوت اسایمنټ تاسو کوډینګ کوئ نو دا داسې به وي لکه ستاسو کنسپټ په او دغه کانفیډنس به نه راځي question number 2 دی method overriding with multiple classes نو دا assignment به هم وکړئ ټیک شو دا polymorphism using function نو دا دغه به هم وکړئ ټیک ده دا assignment دی دنه سکرین شاټ وباسئ question number 4 د دینه هم سکرین شاټ وباسئ ټیک شو دا درته یو ځای ایکسپلین کولای نشم ځکه چې ټایم په ډیر لګي او ما آسان انګلیش کې لیکل دي ټیک ده assignment دا دی او یو assignment نمبر 5 نو polymorphism using loop همون چې کوم مثال دغه وکړو دا एग्जांपल تقریبا دغه سیز دی او دا موږ وکړی ټیک شو دا زموږ 15 assignment دی دا assignment تاسو سال کوي ما د کمنټ سیکشن کې خامخا را سند کړئ او که تاسو په نه پوهیدئ ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې ماته وایي زبر ته بیا دوباره ان شاء الله سالف کوم والسلام ډیر مننه تاسو د ویډیو د کتو